رسول بعده وهو خاتم النبيين اما بعد طول بمين محمد باندې درود شریف اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وبارك وسلم عليه. محترم حاضرین، رب ذوالجلال سره زما دغه حاضری پوچت او مرتبه قبول کړه او رب العزت زموږ استادو تیر شوی تمام واړه غټ ګناهونه معاف کړي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نږدې ملګرو کې پروردګار سره زما ورځ د قیامت باندې راپورته کړه. وهب ابن منبه یو روایت را نقل کړی دی او هغه روایت ډېر عجیبه روایت دی. د موسی علیه السلام د دور واقعه مختصر الفاظو کې به بیان شوی اجتماعي دوا او چونکې دا شپه د بارات شپږو او د الله پاک نه موږ همدغه غواړو چې پروردګار موږ له بارات راکړي، برای راکړي د جهنم نه او د منافقت نه. امین پې ووایو. موسی علیه السلام مبارک ته الله تبارک وتعالی وحی وکړ چې موسی علیه السلام لاړ شه په پلانکي ویرانو کنډرو کې د ما یو بنده وفات شوی او هغه د ما بنده راوچت کا، غسل یې وکړه، کفن یې وکړه او بیا ورته جنازه وکړه. موسی کلیم ورته فرمایي پروردګاره بالکل زه ویښ شم، خو موسی کلیم الله ورته فرمایي دا ما داسې بنده دی چې دا اعلان وکړه په قوم کې چې کله دغه بنده په جنازه باندې څوک ودرېدل هغه تمام خلکو ته به زه په مغفرت او بخښنه ورنصیب کړم. دا زما داسې بنده دی. موسی کلیم کله یې ولا کم خبره کړه او ورسره دی ویره دی چې هغه مړی د هغې ویرانې نه او د هغې کنډرو نه راپورته کړي. موسی علیه السلام چې لاړو ډېر په بوړه حالت باندې یو بنده وفات شوی دی. راپورته یې کړو، غسل یې وکړو، کفن یې وکړو، جنازې لپاره ډېر شی خلک راجمع شول ځکه چې اعلان شوی و چې څوک د ده په جنازه ودرېږي هغه ته ما بخښنه کړې. قوم خلک ویل چې دا کس له ګورو دا څرنګه اوچت کس دی، دا څومره لویه مرتبه الله تعالی ورکړه. دا خو چې زه وګورم هر یو سړي دا خواهش دی چې ویې کتو هغه سړی و چې غونډ کلی ته تانګ و، هغه سړی و چې غونډ کلی ته تانګ و او کلي خلک راپورته شول په زبردستۍ د خپل کلي نه وخوت ځکه چې خلک یې تنګ ډېر زیات شریر و، ډېرو زیاتو خلکو ته بېشر رسل او کلي خلکو دومره پرې مجبوره وو چې د کلي نه یې وښکلی و. موسی کلیم فرمایي پروردګاره دا بنده خو یو مشهور سړی دی چې په ګناهونو او په ګندګو کې مشهور دی، غټ کلي د نفرتو د کلي نه یې وښکلی و او تاسو راته داسې خصوصي د ده پاک له سپارښت وکړو چې غسل هم یې وکړه او کفن هم یې وکړه او جنازه هم بیا پرې وکړه او چې څوک یې په جنازه ودرېږي هغه هم زه بخښم. یا الله دا انعامات دغه شرپسند سړي له تا په څه باندې ورکړل؟ پروردګاره دا خو ګناهونو کې لږ پټ او دومره عظیمه مرتبه ده څرنګه یې ورکړه؟ الله تبارک وتعالی ورته فرمایي موسی کلیمه کله چې زما دا بنده کلي خلکو راوښکو په کنډرو کې دی اوسېدو په ده باندې یو بیماري ولګېده. هغه بیماري دومره سخته بیماري پرې ولګېده چې بالکل د خوځېدو او د ګرځېدو نه و او د رب العزت په دربار کې دعا وکړه او ویې ویل چې یا الله منم چې خلکو رانه مخ واړول، منم چې مخلوق کې په نفرت باندې مشهور شوم، منم چې هر سړی رازنې مخ اړوي، ملګرو پرېښوم، خاندان پرېښوم، هر چا پرېښوم. پروردګاره ما حالت ته ګورې چې زه د ګرځېدو نه وتلی یم، بس وخت به درته دا دی چې مخلوق خو پرېښوم خو ته به ما پرېږدې، ته به ما باندې خصوصي رحم وکړه، ته
ته ما تمام ګناهونه معاف کا زه تعالی په ننواتې راغلی زه تعالی په معافۍ راغلی اوس مو معاف کا او چې څومره غلطۍ او ګناهونه راسره شوي دي پروردګار الله ته معافي کا په چیغو چیغو باندې وشړه الله تبارک وتعالى فرمای موسی کلیمه چې مخلوق هم یو سړی نه مخ واړوي مخلوق هم د کلی نه وښو او په ویران کې او په کنډو کې د اوسېدو باندې مجبور شو زه څنګه د داسې انسان نه مخ واړم موسی کلیمه چې کله مخلوق دې مخ واړلو ما ته رجوع وکړه نو ما دا انعامات ځکه وکړل او صرف دا انعامات نه موسی کلیمه دغه بندانه ما په دغه سچ توبه باندې دغه بندانه ما ته په معافی باندې دغه بندانه ما ته په رجوع باندې ما دغه هغه مرتبه وکړه چې جنازه خلک خو پرې را او د ځان بخنه خو پرې را کله وړ د دنیا د مغفرت سوال باندې د سړی کړه وای ما باغوي ته تمام ګناهونه معاف کړی زه به یو غږ درته شریک زونه کوم لګي بندا ته مال یو غږ راځي زبا د دوه لاسونو کړه د دې شي بندا کمال روان شي ایما په یاره روان شي زبا په منډه باندې دي شي حاضرین دا دی الله تبارک وتعالى د بخښنې شي دا دی الله تبارک وتعالى ته د زارې شي هر سړی ګناګار دی څوک لږ څوک ډیر چې دا وشپو باندې باندې سره جمع نشو په